السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. په تیره خطبه کې د حضرت کعب بن مالک او د ځینو نورو صحاباو د تبوک په غزا کې د رستو پاتې کېدو او په دې باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خفګان ذکر شوی و. دې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایلی دی او په دغه حواله جماعت ته نصیحت هم کړی دی. هغوی فرمایي په حدیثونو کې راځي چې درې مؤمنان هم داسې وو چې په دغه جنګ کې شاملېدو نه پاتې شوي وو او په هغې کې د یو اوږد بیان په حدیثونو کې راځي. هغې فرمایي یعنې هغه صحابي چې کله زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د واپسۍ نه پس هغوی له ورغلم نو ما خلکو نه تپوس کړی و چې راته ووایي چې دا وروستو چې کم پاتې شوي وو هغې کې نور هم څوک راغلي دي یا نه او هغوی د معذرت څه طریقه خپله کړې ده او څه سلوک ورسره شوی دی. نو هغوی راته ووایي چې خلک چې څنګه راشي نو معذرتونه کوي او دا وایي چې یا رسول الله موږ لپاره د معافۍ لپاره دعا وکوي او بیا هغوی ور لپاره دعا وکړي. نو د صحابي حضرت کعب وایي چې ما له خیال راغلو چې زه به څه بهانه وړاندې کړم او د خفګان نه به خلاص یم بیا. خو بیا ما له څه خیال راغلو ما صحابو نه تپوس وکړو چې کم خلک دي چې راغلي دي نو چې هغوی نامې واخیستې راته نو ټول منافقان وو. صرف د دوو مؤمنانو نامه هغوی واخیسته چې راته یې وویل چې هغوی راغله نو څه بهانې نه مه وړاندې کړې بلکې د خپلې غلطۍ اقرار یې کړی و. نو بیا هله ما په زړه کې وي چې زه ولې منافقانو سره شامل شم. بهتره دا ده چې داسې بهانې وړاندې کولو په ځای چې حقیقتا بهانې یعنې حقیقت پکې څه نه وي صفا دا ویم چې غلطي رانه شوې ده چې څه معامله تاسو غواړئ راسره کولی شئ. نو چې دا خیال چې راغله نو ما د خپل د جرم د اقرار فیصله وکړه او دغه شان خدای پاک زه منافقانو کې شاملېدو نه بچ کړم. نو زه ورغلم او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته مې صفا وویل چې دا زما ناراستی و او غفلت و چې زه په غزا کې شامل نه شوم. ګینیز حقیقي وجه ما سره نه وه نو یعنې د وروستو پاتې کېدو. نو په دې رسول کریم راته وفرمیل چې تر څو چې د خدای حکم ستا باره کې را نه شي نو تا سره به قطع تعلق کېږي. د دغه صحابي نوم کعب بن مالک و. هغوی بیانوي چې په دغه حکم موږ ته سخت تکلیف رسېدلی و ځکه چې په مدینې کې ټول مسلمانان وو او چې کم منافقان وو نو هغې کې هم چا جرأت نه لرلو چې دې سره خبرې کړې وې. حضور فرمایي چې ټول ذکر خبره ما مختصره بیان کړه تفصیل په وروستو خطبه کې ما بیان کړی دی او په دغه خطبه کې په دغه حواله لکه څنګه چې ما وویل چې هغوی جومات ته نصیحت هم کړی و. هغوی فرمایي حضرت مسلم موعود چې دلته ما دا لیدلي دي په قادیان کې چې په کال 1936 دا خبره ده
چې د کومو خلکو سره خبرې اترې بند دي یعنې سزا ورته ورکړې شوې ده نو هغوی په کومو مالو کې چې د احمدیانو کورونه دي هلته لاړ شي او د مالې خلک خدای خبر چې اوده پراته چې هغوی ترې نه خبرېږي نه د دې ځینې احمدیان چې هغوی ماران پالي خو هغوی د یاد لري چې دا ماران نه خو خدای پاک چې چلی شي نه د هغه رسول نه د هغه خلیفه دا به هغوی چې څوک دی پالي موږ د خدای پاک په فضل محفوظ یو ځکه چې څوک چې په خدای پاک په خپل حفاظت کې واخلي هغه بیا څوک چې ورته تکلیف رسولی شي دا ماران به هغه خلک چې څوک چې دی پالي او افسوس دی چې هغوی ګوري چې دغه مارانو حرکتونه څه دي او بیا ورباندې د اغماز کار اخلي په هغه زمانه کې حضور فرمایي چې ځینې فتنې راوچتې شوې وي چې د هغې په وجه هغوی ته زور ته خلیفة المسیح ته دا وینا هغوی دا ټوله خبره کړې وه غرض په مدینې کې هغې مخکې فرمایي چې په مدینې کې به څوک منافق هم داسې نه و چې هغوی سره به خبره کولی شي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه بیانوي چې دغه حکم یو څو ورځو بس معلومه شو چې رسول کریم فرمایلی دي چې بال بچ دغه خلکو نه دی بیل شي او زموږ درې وړو کې یو صحابي و چې هغې بوډا و د هغوی اهلي رسول کریم له ورغله ورته یې وکړو چې یا رسول الله زما خاوند خو د مخکې نه مړ شوی دی نه خوراک څښاک کوي نه اوده کېږي او د بوډاتوب د لاسه هر وخت د مدد محتاجه دی د ښځې خاوند د تعلق کابل خوا مخکې نه و که خو تاسو که اجازت راکړئ نو زه به خوراک څښاک کې به د هغه مدد وکړم نو هغوی ورله اجازت ورکړو نو په دې حضرت کعب وایي چې ما له خیال راغلو چې زه به هم داسې اجازه ځان لپاره د اخیستو انتظام وکړم خو بیا راله خیال راغلو چې هغه بوډا دی او زه ځوان یم ما لپاره داسې مناسبه نه ده نو په دې ما خپلې ښځې ته وویل چې ته مور کره لاړه شه هسې نه چې زه تا ته اواز وکړم او ته راله جواب راکړې د بل چا باره کې خو ما دا ډو خیال هم نو چې ما سره به خبرې کوي خو د رسول کریم د مینې او د شفقت په وجه راته خیال و چې هغوی به زما درد ته چې ګوري نو ضرور به هغوی له رحم راځي را باندې نو ځکه به زه د هغوی مجلس ته ورغلم او په زور به مې سلام وکړو او بیا مې د هغوی شونډو ته کتل چې حرکت کوي یا نه خو هغوی به جواب نه ورکولو او زه په ناقلارۍ کې راپاڅېدم او خیال به مې دا کولو چې کیدای شي چې د هغوی شونډې خوځېدلې وي او ما لیدلې نه وي یعنې هغه خو به زه د مجلس نه پاڅېدم او بیا به زه واپس راغلم او په زور به مې السلام علیکم وویل او بیا مې د هغوی شونډو ته کتل او بیا به پاڅېدم لاړم او هغوی به جواب نه راکولو او کله کله به هغوی په د سترګو د ګوټ نه کله کله ما ته وکتل او چې کله ډېرې ورځې تېرې شوې نو زه خپل د تره زوی له چې چا سره به زه همیشه وم او خوراک څښاک به هم زموږ هغې سره و اوس ناسته پاسته وه هغې خپل باغ کې کار کولو نو ما ورته ویل زما وروره ته زما د راز محرم یې موږ دواړه همیشه یو ځای پاتې شوي یو زموږ یو خبره د یو بل نه پټه نه ده ته ښه خبرې چې زه مخلصه مسلمان یم او د نفاق هیڅ رګ په ما کې نشته زه نن په ناقلارۍ کې تا نه دغه پوښتنې له راغلی یم چې ته ما ته ووایې چې زه منافق یم نو هغه هېڅ جواب رانه کړو صرف د اسمان طرف ته یې وکتل چې مطلب یې دا و چې خدا او د هغه رسول ښه خبر دی نو هغوی وایي چې زما چې کله داسې رور چې زما د راز محرم و چې هم مله دا جواب راکړو نو ما دا محسوسه کړه چې ځمکه په ما تنګه شوې ده او زه ناقلاره شوم او د باغ دیوال نه مې راودانګل او بهر راغلم او ښار طرف ته لاړم په ناقلارۍ کې او چې کله زه ښار ته ورسېدم نو یو تن ماله جوخت راکړو راته وایي چې ته فلاني یې نو ما ورته او نو هغه ماله یو خط راکړو چې دا فلاني بچه رالېږلی دی دا یو عیسايي بچه و د عرب و چې د رومي حکومت ماتحت و نو ما چې هغه خط پرانیستو نو په هغې کې لیکلي چې موږ خبر یو چې ته د عرب رئیس یې او محمد صلی الله علیه وسلم ته ذلیل کړی یې حالانکې ستا قدر پکار و که ته ماله راشې نو زه به تا سره ستا شانشان سلوک وکړم مالک وایي چې کله زما رور چې ماله دا کم جواب چې راکړی و زما د تره زوی دغه باغ ته چې تللی و نو زما زړه په هغې باندې ډېر ناقلاره شوی ډېر بېچیني و راته هغه خط چې مې وکتو نو راباندې سکته
راغله او ما دا سوچ وکړو چې دا د شیطان آخري حمله ده هسې نه چې زما قدم ولړزېږي نو ما هغه کاسه ته وویل چې راشه ما پسې راځه یو ځای کې یو تن و چې هغه بټۍ لګولې وه اور یې پکې لګولی نو ما هغه د خط پرځای کو پای کې مې واچولو په اور کې ورته مې وویل چې خپل باچا ته به ووایې چې دا د هغه جواب دی دا د ابتلا او د مصیبت آخري لحظې وې آخر خدای پاک رحم وکړو رسول کریم ده وفرمیل چې دې غلطي دې معاف کړی شي حضرت مسلم موعود یو بل ځای کې فرمایي چې د کعب بن مالک واقع څومره سبق آموزه واقع ده هغوی ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره وو د مکې په فتح کې هم هغوی سره وو خو د تبوک په غزا کې د ناراستۍ نه وروسته پاتې شوي وو نو نبي کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی له دومره سخته سزا ورکړې وه چې د هغوی د سلام جواب به هم نه ورکولو او د ټول مسلمانان یې منع کړه چې هغوی سره د خبرې کوي د هغوی سره د خبرو نه منع کړه حالانکې ښځه هم ترې بیله کړه او په داسې حال کې د غسان د باچا یو ایلچي هغوی له راغلو خط یې راوړی و چې پکې لیکلي وو چې ستا صاحب ستا قدر نه دی کړی ته ماله راشه نو هغوی دا و چې دا د شیطان آخري حمله ده او خط یې په تنور کې واچولو او ایلچي ته یې وویل چې خپل باچا ته به دا پیغام ورسوي خو حضرت مسلم موعود فرمایي چې نن سبا خلک دي جومات چې کوم حال هغه وخت چې که څه ترنه تپوس وکړی شي نو ورته وایي چې زموږ د خدماتو لحاظ نو هغوی دا وایي چې زموږ د خدماتو لحاظ ونه ساتلی شو زموږ قدر ونه کړی شو یاد لرل پکار دی چې انتظام بیل سیز دی او کار کول بیل سیز د انتظام قائم ساتلو لپاره چې څوک غلطي کوي نو هغه نه به پوښتنه کېږي که هغه څوک هم وي نو د خدای د حکم د لاندې د دین لپاره داسې کوششونه کوي چې شیطان وتښتوئ خدای لپاره بیخي مه کوئ چې ستاسو تعریف دې وکړی شي او چې کار کوئ نو دا خیال مه کوئ چې زموږ غلطو باندې موږ نه څه تپوس نه کېږي بیا په خدای پاک باندې احسان مه کوئ منو د ازانه کار مه اخلئ د ټولو په ټولو وسیلو د اسلام خدمت کوئ احسان مه کوئ بلکې د خدمت کوئ دا جذبه پکار ده د خدای پاک د راضي کولو دا د خلافت د سر کې چې کومو دغه خطباتو یو اقتباس دا د خلافت د شروع ورځو خطباتو کې یو اقتباس د کال 1914 د تبوک د غزا سفر داسې پر حکمت او بابرکته سفر ثابت شوی و چې په ټولو عربو کې د مسلمانانو یو روب جوړ شو او په لږ څه موده کې بیا ټولو عربو باندې د اسلام جنډه بلنده شوې وه نو په دې باره کې هم حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې د تبوک نه واپسۍ نه پسته د طایف خلکو هم راغله هغوی هم اطاعت قبول کړو مخکې به هغوی جنګونه کول اوس هغوی وار په وار راغلو د اسلامي حکومت کې د داخلېدو اجازت هغوی وغوښته او لږه څه موده کې ټول عربو باندې بیا د اسلام حکومت و د واپسۍ نه پسته ویل سري هم شوی و چې ورته سري حضرت خالد بن ولید ویل کېږي چې په نجران کې د بنو عبدالمدان چې د بنو حارث بن کعب سره یو خاک و د هغې طرف ته را شوی و عبدالمدان چې کومه قبلې طرف ته نسبت شوی دی د بنو حارث جد امجد و د دې نوم عمرو بن یزید و د ابن سعد روایت مطابق دا سریه ربیع الاول 10 هجري کال کې شوې وه او د ابن هشام مطابق دا سریه په ربیع الاخر یا جمادی الاخر په 10 هجري کال کې شوې وه په سیرت النبی په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم نو د دې تاریخ ربیع الاول 10 هجري کال بیان کړی دی بهرحال د دې تفصیل څه دغه شان نه چې رسول کریم حضرت خالد له حکم ورکړی و چې جنګ نه مخکې به 3 ځله هغوی د اسلام بلنه ورکړي د چا طرف ته چې لېږلي شوي وو که هغوی بلنه قبوله کړي نو بهتره ده ګینې بیا به ورسره جنګ کوي یعنې که د جنګ کوشش کوي نو بیا به ورله 3 ځله د اسلام د تعلیم دعوت ورکړي او که بیا هم هغوی جنګ کول غواړي نو ټیک ده بیا ورسره جنګ وکړه نو حضرت خالد بیا همداسې کړي وو او دا ټول خلک مسلمانان شوي وو نو حضرت خالد بیا هلته قیام کړی وو هغوی سره او د تبلیغ هغوی ته کړی و یعنې صرف جنګ نه شوی بلکې هغوی ټول مسلمانان شوي وو حضرت خالد بیا هلته قیام کړی وو او هغوی
ته د اسلام د خدا پاک د کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنت تعلیم ورکول شروع کړی و او رسول کریم هم د دې حکم حضرت خالد له ورکړی و او دې نه بس حضرت خالد یو خط رسول کریم ته په خدمت کې لېږلی و رسول کریم ته او دا یې پکې لیکلی و چې د رسول حضرت محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې د خالد بن ولید له طرفه السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته زه د هغه خدای حمد کوم چې د چا نه بغیر یو معبود نشته اما بعد یا رسول الله خدای پاک دې په تاسو باندې رحمت نازل کړي تاسو زه د بنو حارث طرف ته لېږلی وم او مالم حکم راکړی و چې زه تر 3 ورځو پورې دوی له د اسلام دعوت ورکړم او که بیا هغوی اسلام قبول کړي نو زه بیا د هغې کې ایثار شم او هغوی له د اسلام احکامات د قرآن او د رسول د سنت هغې له تعلیم ورکړم او که هغوی اسلام قبول نه کړي نو بیا د هغې سره جنګ وکړم ځینې خبرې په تفصیل کې نه بیان شوي یا نورو ځایونو میلاو شي خو د اسلام تعلیم دا نه دی چې زبر په زوره د اسلام د په خلکو باندې قبول کړی شي مطلب هم دا و چې که څه معاهده ونه کړي او که بیا هم څه جنګ کوي نو بیا هغې سره جنګ وکړي تاسو اجازت دی نو زه راغلم دوی له ستاسو د ارشاد مطابق مې 3 ورځو پورې دوی له د اسلام دعوت ورکړو او خلک مې دوی ته ولېږل چې بنو حارث اسلام قبول کړي سلامتی کې به یې نو دغه خلکو بیا اسلام قبول کړو او د جنګ نه منې شو تبلیغ ورته وکړو اسلام قبول کړو دغه فکرې نه هم دا ډېره واضح کېږي چې هغوی د جنګ نه منې شوي وو هغوی دوی یعنې حضرت خالد مخکې شوي نه وو په جنګ کې چې کله هغوی جنګ ونه کړو دوی ورنغله جنګ له بلکې تبلیغ له تللي وو او بیا وایي چې زه اوس دې سره ایثار یم او د دین اوامرو نواهي او احکامات دوی ته قایم لګیا یم آینده چې څه حکم ستاسو له طرفه راشي نو په دغې مطابق به عمل کېږي والسلام علیکم یا رسول الله ورحمته وبرکاته رسول کریم حضرت خالد په دغه خط په جواب کې فرمایلی چې بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه خالد بن ولید ته سلام زه د هغه خدای تعریف کوم چې چا نه بغیر بل یو معبود نشته اما بعد ستا خط صدقه سره موږ ته راورسېدو او معلومه شوه چې بنو حارث اسلام قبول کړی دی او جنګ نه مخکې د لا اله الا الله محمد رسول الله ګواهي هغوی ورکړه او دا د خدای هدایت دی چې د هغوی شامل حال وفرمایله نو ته هغوی له د خدای پاک د ثواب زیری ورکړه او د خدای پاک د عذاب نه هغوی وویروه او په خپله د هغوی د یو څو کسانو سره موږ له راشه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حضرت خالد دغه فرمان چې وکتو نو بنو حارث یو څو کسان هغوی د ځان سره کو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو دا کم خلک چې دوی د ځان سره راوستي وو نو د هغوی نامې دا دي قیس بن حسین یزید بن عبدالمدان یزید بن معجل عبدالله بن قراد شداد بن عبدالله عمرو بن عبدالله چې کله دا خلک د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو نو هغوی چې هغې ولید نو دا یې وفرمیل دا څوک خلک دي داسې معلومیږي چې دا خلک د هند دي نو عرض وکړی شو چې یا رسول الله دا بنو حارث خلک دي نو دغه خلکو رسول کریم ته سلام وکړو او دا یې وویل چې موږ ګواهي ورکوو چې تاسو د خدای رسول یې او د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې زه هم ګواهي ورکوم چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته او بېشکه زه د هغه رسول یم بیا رسول کریم فرمایل چې تاسو هغه خلک یئ چې تاسو او هغه خلک یې چې کله چې دشمن سره جنګېږئ نو هغه وتښتوئ نو هغه خلک خاموشه پاتې شو هېڅوک هم پکې ورمخکې نه شو یعنې خبره ونه شو نو رسول کریم دا خبره دویم ځل وکړه بیا هم دوی خاموشه پاتې شو هېڅوک هم په دې کې ورمخکې نه شو چا جواب ورنه کړو رسول کریم دا خبره دریم ځل چې وکړه نو هغې کې یو بیا ورمخکې نه شو بیا رسول کریم په څلورم ځل دا خبره وکړه چې تاسو چې کله دشمن سره جنګېږئ نو هغه وتښتوئ
تاسو ځان ډېر طاقتور ګڼلو. نو هغه وخت یزید بن عبدالمدان عرض وکړو چې یا رسول الله او موږ هغه خلک یو چې کله به موږ چا سره جنګېږو نو هغوی وتښتو. او څلور ځله هغه هم همدا عرض کړی و چې موږ ډېر جنګیالي او بهادر خلک وو، خو دلته راسره دا خبره وشوه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که خالد ماته نه وي لیکلی چې تاسو اسلام قبول کړی دی نو ما به ستاسو سرونه ستاسو د خپو د لاندې کړی وی. نو یزید بن عبدالمدان ورته عرض وکړو چې موږ ستاسو یا د خالد شکر ګزاره نه یو. نوی د اسلام قبول کړو دوی دا وی چې موږ ستاسو شکر ګزاره نه یو. نو رسول کریم ورته وفرمایل بیا د چا شکر ګزاره یې؟ نو هغه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ د خدای شکر ګزار یو چا چې موږ له ستاسو په ذریعه هدایت راکړو. ډېر ښه جواب ورکړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته رښتیا وایې. بیا وفرمایل ورته چې تاسو په څه وجه په د جاهلیت په زمانه کې په خپلو مخالفانو غالبېدئ؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ به دشمن سره به یو ځای جنګېږو. دا به موږ ګڼل چې موږ چې یو ځای چې جنګېږو نو په دې به موږ ته بهرحال فتح کېږي، هېڅوک هم فتح بیا نه موږ باندې. او چې کله اسلام راغلو اسلام ټول قبایل یو کړ او مختلف قبایل هم یو شو. نو دوی پوه شو چې دې خلک اوس یو ځای شوي دي. نو بهتري هم په دې کې ده چې موږ د دوی سره جنګ ونه کړو، بلکې دا صرف دا چې جنګ ونه کړو بلکې اسلام هم قبول کړو ځکه چې همدا رښتونی مذهب دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم قیس بن حسین د بنو حارث امیر مقرر کړ او د شوال په آخر یا د ذوالقعدې په شروع کې دا خلک هغه رخصت کړ. دا خلک چې خپل کام ته ورسېده نو د هغې د 4 میاشتو پس رسول کریم وفات شو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم آخري غزا د تبوک غزا وه او آخري لښکر یا سریه چې رسول کریم لېږلی وه هغه د اسامه لښکر و چې هغوی لېږلی و. د اسامه د لښکر چې کوم تفصیل دی د دې ذکر د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په ذکر کې مخکې بیان شوی دی، خو په اختصار به هم څه پس منظر سره دلته بیان کوم. د بخاري روایت دی، د حضرت انس بن مالک دا روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د حضرت زید، د حضرت جعفر، د حضرت عبدالله بن رواحه د مرګ خبر ورکړو دې نه مخکې چې داسې خبر راغلی وي خلکو له. او رسول کریم فرمایل چې زید جنډه واخیسته د حضرت اسامه د لښکر نه مخکې چې کوم لښکر تللی و چې حضرت زید جنډه واخیسته هغه شهید شو. بیا جعفر جنډه واخیسته په لاس کې هغه هم شهید شو. او بیا ابن رواحه جنډه راواخیسته هغه هم شهید شو. او د رسول کریم سترګو اوښکې ویې دی. او بیا د خدای پاک تورو کې یوه توره وه چې یعنې خالد بن ولید دا جنډه واخیسته اندر دی چې خدای پاک هغه له په دغه په ذریعه دوی له په مخالفانو باندې فتح ورکړه. د حجة الوداع نه په واپسۍ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته واپس ورسېدو نو هغه د جنوب له طرفه د مدینې خلکو ته د هېڅ دشمن خطره باقي پاتې نه وه، خو د شمال له طرفه د روم خطره لا پاتې وه ځکه چې دغه عیسویانو اوس هم په خپل قوت باندې ډېر ویاړ لرلو او ځکه په څه وخت هم د هغې له طرفه حمله کېدی شو او اوس هم د جنګ موته د شهیدانو قصاص لا پاتې و ځکه چې په دغه جنګ کې د حضرت خالد بن ولید د مهارت په وجه د مسلمانانو لښکر واپس مدینې ته راتلو کې کامیابه شوی و. د حج نه فارغېدو نه پس رسول کریم مدینې ته چې تشریف راوړل نو لا ډېرې ورځې تېرې نه وې چې یو څو ورځو پس د هغوی حضرت اسامه بن زید په قیادت کې یو لښکر ته په شام باندې د حملې حکم ورکړو. د اسامه د لښکر تیاري رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 ورځې مخکې د خالي په ورځ مکمل شوی وه دا تیاري او د دې آغاز د هغوی د بیمارۍ نه مخکې شوی و او هغوی د سفر د میاشت په آخر کې رومیانو سره د جنګ د تیاری حکم ورکړی و. حضرت اسامه هغوی راوښتي او ورته فرمایلي چې د خپل د پلار شهادتګاه طرف ته روان شه. حضرت زید چې چېرته شهید کړي شوي وو نو ورته فرمایلي چې هلته ورشه او دا دشمنان د اسونو د خپو د لاندې که او زه ما ته په دغه لښکر امیر مقرر کړی
یو بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې بلقا او داروم د اسونو د خپو د لاندې کوي. بلقا د شام یو علاقه ده چې دمشق او د وادي القرا ترمنځ ده، او داروم مصر ته چې ځینو په فلسطین کې د غزا نه پس یو مقام دی، او د شام طرف ته د روانګر شاه چې رسول کریم فرمایلی نو ورته فرمایلی چې څنګه سحر شي نو په اهل ابنا باندې به حمله وکړي. ابنا په شام کې د بلقا طرف ته یو ځای نوم دی، او فرمایلی چې په تیزه به سفر کوئ چې هغوی ته چې خبر رسي نه مخکې تاسو هلته ورسېږي، او بیا که خدای پاک تاسو له کامیابي درکړي نو هلته به قیام مختصر ساتئ او ځان سره لاره ښودونکي بوځئ او مخبرانو جاسوسانو ځان نه مخکې روان کړئ. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه لپاره خپل په لاس یو جنډه تړلی و، او بیا ویلي چې د خدای پاک په نامه د هغه په لاره کې جهاد وکړه او هغوی سره وجنګېږه چا چې د خدای انکار وکړو او دوکه ورنه کړې، ماشومان او ښځې ونه وژنئ او دشمن سره د مقابلې تمنا ونه کړې. دا فقره د دشمن د خطرې د مقابلې طرف ته اشاره کوي چې که د دشمن که حمله وکړي نو هلته به ورسره مقابله کوي، ته به د مقابلې تمنا نه کوې دشمن سره. او بیا یې فرمایل چې بېشکه ته معلومه نه دي چې شاید د هغې په وجه ته ستا ازمېښت وشي، خو ته دا وایه چې خدایه ته کافي شه موږ لپاره دغه مقابلې کې لکه څنګه چې ته غواړې، او د دې دا جنګ نه موږ نه لرې که. دا دعا یې مو ښودله چې جنګ ضروري نه دی، جنګ ختمېدی شي، جنګ ځنډلی کېدی شي نو ویې ځنډوئ، او که تاسو سره مخامخ راشي نو او بیا هم که جنګ هم شروع شي راغونډ شي او شور کوي نو وقار او خاموشي په تاسو لازمه ده، او بیا په خاموشي او په وقار جنګ وکړئ او یو بل سره مه جنګېږئ، ګینې تاسو بزدلان شي او ستاسو روب او دبدبه به ختمه شي او یووالي پیدا کوي ځان کې، او دا وایي چې خدای موږ ستا بندګان یو، هغوی دا هم ستا بندګان دي او ستاسو تندي او د دې تندي ستا د خدای پاک په قبضې کې دي او ته د دې لپاره کافي کېدی شي، او تاسو ځان پوه کړئ چې جنت د تورو د سوري د لاندې دی. حضرت اسامه د رسول کریم د لاس نه هغه جنډه واخیسته چې کوم هغوی تړلې وه، او حضرت بریده بن حصیب ته وسپارله او جرف په مقام لښکر هغوی راغونډ کړو. جرف د مدینې نه 3 میله په مقام جرف د مدینې نه 3 میله باندې د شمال طرف ته یو ځای دی، او د مهاجرو د انصارو په عزتمندو کې یو تن هم داسې پاتې نه و چې هغې د جنګ لپاره نه و راغوښتلی شوی، او په دې کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیده بن جراح، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت قتاده بن نعمان، حضرت سلمه بن اسلم هم شامل وو. دې ټول د حضرت اسامه د لاندې وو، او ځینو خلکو خبرې شروع کړې دا وایي چې دا الګ دی، او چې کوم اولین مهاجرین دي په هغې باندې د امیر مقرر کړی شو، نو په دې چې کوم لوی لوی صحابه وو یعنې لوی لوی صحابه وو په هغې باندې دا الګ چې کوم دی د امیر مقرر کړی شو، نو په دې رسول کریم ډېر خفه شو هغوی ته چې خبر ورسېد. هغوی خپل سر باندې رومال وتړلو او یو څادر هغوی د ځانه چاپېره کړی، هغوی په منبر وخوت او د خدای پاک حمد و ثنا بیانه کوي. وفرمیل چې خدایه ستاسو کې د ځینو خبرې ما ته را رسېدلې دي د اسامه د امیر مقرر کولو باره کې، او که تاسو په دې اعتراض کړی دی نو دې نه مخکې چې د ده پلار ما امیر مقرر کړی نو په هغې باندې هم تاسو اعتراض کړی دی. قسم په خدای هغه هم د امارت لایق و او د هغه نه پس د هغه زوی هم د امارت لایق دی. هغه په هغو خلکو کې شامل و چې په ما باندې ډېر ګران و، او یقینا دا دواړه داسې دي چې دې باره کې د هر قسمه د نیکۍ او د ښېګڼې خیال کیدی شي. نو د لپاره یعنې د اسامه لپاره د خیر نصیحت کوئ ځکه چې دا تاسو کې بهترینه خلکو کې شامل دی. هغه مسلمانان چې حضرت اسامه سره روانېده هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الوداع ویلو نه پس ته د جرف مقام ته به لښکر کې شاملېدو لپاره به لاړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیماري چې زیاته شوه خو بیا هم تاکید فرمایلو چې د اسامه لښکر به لېږئ دا به بهرحال ځي. د اتوار په ورځ د رسول کریم تکلیف لږ زیات شو او حضرت اسامه لښکر نه واپس راغلو نو هغوی د بېهوشۍ په حالت کې وو. چې کله د هغوی تکلیف زیات شو نو حضرت اسامه ته چې اطلاع ورکړی شو نو هغوی واپس راغله. هغه ورځ خلکو رسول کریم له دارو ورکړي وو. حضرت اسامه سر ټیټ کو رسول کریم ښکل که هغوی خبرې نه شو کولی، خو
هغوی خپل دواړه لاسونه د اسمان طرف ته اوچت کړه او حضرت اسامه په سر هغوی کېښوده. نو حضرت اسامه وویل چې زه پوه شوم چې هغوی ما لپاره دعا کوي لګیا دي. نو حضرت اسامه د لښکر طرف ته واپس راغله. حضرت اسامه د پیر په ورځ بیا رسول کریم له ورغله. نو رسول کریم طبیعت څخه و. هغوی اسامه ته وفرمیل چې د خدا پاک په برکت روان شه. حضرت اسامه د رسول کریم نه چې رخصت شو د خپل د لښکر طرف ته چې راغله او خلکو ته د روانېدو حکم ورکړو او هغوی له د تلو اراده کړې وه چې د هغوی د والدې د حضرت اسامه د والدې حضرت ام ایمن له طرفه یو تن پیغام راوړو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم آخري وخت داسې ښکاري چې دا دی. نو په دې حضرت اسامه رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او حضرت عمر حضرت عبیده هم هغوی سره وو او رسول کریم باندې نزه حالت و او څه وخت پس هغوی وفات شو. او د هغې په وجه د مسلمانانو لښکر د جرف مقام نه مدینې ته واپس راغلو او حضرت بریده بن حساب حضرت د اسامه جنډه راوړه او د رسول کریم په دروازه هغه خښه کړه یعنې ویې لګوله او د یو روایت مطابق د حضرت اسامه لښکر ذوخشب کې لښکر چې کوم هغه ذوخشب کې و چې کله رسول کریم وفات شوی و دا د مدینې نه د یوه شپه په مسافت دا ځای دی د شام په لاره کې دا وادي ده. خو بهرحال دا خلک بیا واپس راغله او چې کله د حضرت ابوبکر بیعت وکړی شو د رسول کریم د وفات نه پس ته نو حضرت ابوبکر حضرت ابو بریده بن حساب ته حکم ورکړو چې جنډه واخله او د اسامه کور ته ورشه چې هغوی د خپل مقصد لپاره روان شي. حضرت بریده جنډه واپس د لښکر چې کوم ړومبی ځای ولته راوړه او د دغه لښکر شمېر 3000 بیانېږي چې پکې 1000 په آسونو سواره خلک وو. د یو بل روایت مطابق حضرت اسامه بن زید 200 کسانو سره د شام طرف ته لېږلي شوي وو. بل روایت کې راځي چې رسول کریم د وفات په بله ورځ حضرت ابوبکر منادي کړې وه چې د اسامه چې کوم مهم دی هغه به تر تکمیل رسي. کم تن چې د اسامه په لښکر کې شامل و هغه به په مدینې کې نه پاتې کېږي بلکې دا ټول خلک دې ورشي جرف ته دغې لښکر سره دې ملاو شي. حضرت مسلم موعود بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ټول عرب مرتد شوي وو او حضرت عمر او حضرت علی په شان بادره خلک هم چې دغه فتنه ولیده نو هغوی ناقلاره شوي وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل وفات سره جوخت یو لښکر و چې هغه رومي علاقې کې حملې لپاره تیار کړی و. حضرت اسامه په هغې باندې افسر مقرر کړی و. دا لښکر لا روان شوی نه و او رسول کریم وفات شو. د هغوی د وفات نه پس چې کله عرب مرتد شو نو صحابه دا سوچ وکړو چې که داسې د بغاوت په وخت د اسامه لښکر روم ته ولېږلی شو د حملې لپاره نو شاته به په مدینې کې صرف بوډاګان او ماشومان او ښځې پاتې شي او مدینې د حفاظت به هېڅ سامان پاتې نه شي. نو هغوی دا تجویز وکړه چې د اکابرو صحابه یو وفد حضرت ابوبکر په خدمت کې د ولېږلی شي هغوی ته د خواست وکړی شي چې هغوی دغه لښکر د بغاوت د ختمېدو پورې د ایثار کې. نو حضرت عمر او نور لوی لوی صحابه د حضرت ابوبکر په خدمت کې حاضر شو او دا خواست یې پیش کو چې د بغاوت ختمېدو پورې دی دا لښکر ایثار کړی شي. حضرت ابوبکر چې کله دا خبره واورېده نو هغوی ډېر په غصه دغه وخت له دا جواب ورکړو چې تاسو دا غواړئ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ته د ابو قحافه زوی یعنې حضرت ابوبکر لومبی کار دا وکړي چې کوم لښکر رسول کریم روان کړی و د کوم لښکر د روانولو حکم چې رسول کریم ورکړی و هغه ته ودرئ او بیا هغوی وفرمیل چې قسم په خدای که د دشمن فوجونه مدینې ته راننوته او سپو د مسلمانانو ښځو لاشونه راکاږل بیا هم زه دا لښکر نه ودرومه د کوم د روانولو حکم چې رسول کریم فرمایلی و. دا جرأت او دا نرتوب حضرت ابوبکر په دغه وجه پیدا شو چې خدا پاک دا فرمایلی و چې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار لکه څنګه د بجلی معمولی
بجلی وي چې معمولي تار سره ملاو شي نو پکې عظیم الشانه طاقت پیدا شي همدغه شان د رسول کریم د تعلق په نتیجه کې د هغوی منونکي هم د اشد علی الکفار مصداق جوړ شوي وو او حضرت مسیح موعود علیه السلام د جیش اسامه د روانګۍ باره کې خپل تصنیف لطیف سر الخلافه کې بیانوي چې ابن اسیر په خپل تاریخ کې لیکلي چې کله رسول کریم وفات شو د هغوی د وفات خبر مکې او د غزي گورنر عطا بن اسید ته ورسېدو نو عطا پټ شو او مکه ولړزېد او جوخت دا و چې دغې چې کوم خلک وو هغه مرتد شوي وي او نور لیکلي چې عرب مرتد شوي وو هرې قبیلې کې عوامو که خواصو مرتد شوي وو نفاق ظاهر شوی وو او یهودیانو عیسایانو هم خپل سرونه اوچتول شروع کړو دا کتل شروع کړ هغوی دا کته چې اوس مسلمانان کمزوري شو او موږ حمله کولی شو او مسلمانان د خپل د نبی د وفات په وجه او بل د خپل د قلت او د دشمنانو د کثرت په وجه داسې حالت کې وو چې لکه د باران ولا شپه کې د ګډو بیزو چې کم حال وي یعنی چې لاندې شوي وي په اوبو کې او د حرکت قابل نه وي نو په دې خلکو حضرت ابوبکر ته ووایي چې دا خلک صرف د اسامه لښکر د مسلمانانو لښکر ګڼي او لکه څنګه چې تاسو ګورئ لګیایي د عربو بغاوت کړی دی نو مناسب نه چې تاسو د مسلمانانو دغه ډله د ځان نه بیالی کوئ نو په دې حضرت ابوبکر فرمایلی وو چې قسم مې دی د هغه ذات دی چې په د قدرت کې زما ژوند دی که ماته دغه خبرې یقین هم شي چې درندې به ما وخوري بیا به زه د رسول کریم د حکم مطابق د اسامه لښکر ضرور لېږم کومه فیصله چې رسول کریم فرمایلی وه زه به هغه نشم منسوخولی نو هغوی د رسول کریم حکم کما حق قایم وساتلو او نافذ یې کړو او چې کوم صحابه د حضرت اسامه په لښکر کې شامل وو هغوی واپس د شاملېدو حکم ورته وفرمایلو په لښکر کې او هغوی فرمایل چې هر هغه تن چې مخکې د اسامه په لښکر کې شامل وو او رسول کریم ورته ارشاد فرمایلی و د شاملېدو هغه به بیخي رستو نه پاتې کېږي او نه زه به هغه له د اجازت ورکوم د رستو پاتې کېدو که په خپله پیاده تللم راپېښ شي هغه به ضرور ځي هېڅوک به رستو نه پاتې کېږي یعنې یو بیا پاتې نه شو رستو ټول روان شو بهرحال حضرت ابوبکر د دغه لښکر د روانېدو باره کې لیکلي دي چې کله حضرت د ابوبکر حکم مطابق د حضرت اسامه لښکر د جرف مقام باندې راغونډ شو نو حضرت ابوبکر هلته په خپله تشریف یوړ او د لښکر جایزه یې واخیسته هغې له ترتیب ورکړو او دې باره کې دا ذکر ملاویږي چې حضرت ابوبکر حضرت اسامه ته ویلي و چې که تاسو مناسبه ګڼئ نو حضرت عمر زما کارونو کې معاونت لپاره پرېږدئ ځکه چې حضرت عمر هم په لښکر کې شامل وو نو حضرت اسامه اجازت ورکړو د دغه واقعې نه پس حضرت عمر چې کله هم حضرت اسامه سره ملاوېده تر دې چې هغوی کله خلیفه منتخب شوی نه پس چې کله هغوی سره خبره هغوی کوله نو ورته به ویل السلام علیک ایها الامیر چې یا امیر السلام علیکم او د دې په جواب کې حضرت اسامه به وایي چې غفر الله لکم حضرت ابوبکر حضرت اسامه ته هدایتو کې دا هم فرمایلی و چې رسول کریم چې څه کولو حکم تعالی درکړی و هغه هر څه به کوې او د رسول کریم د احکاماتو پوره کولو کې به هېڅ قسمه کوتاهي نه کوې د جنګ تفصیل خو مخکې بیان شوی دی ځکه زه هغه پرېږدم حضور فرمایي او دا لښکر لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو کامیاب واپس راغلی وو دشمن یا خو وجلی شوی وو یا بندیوان شو او په دغه جنګ کې د یو مسلمان ژوند نو د ژوند نقصان نه شوی او د روایتونو مطابق دا لښکر تر 40 ورځو پورې یا د 20 ورځو پورې بهر پاتې کېدو نه پس مدینې ته واپس راغلی وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د حضرت ابوبکر مینه وه چې د اسامه د کومه جنډه چې رسول کریم په خپل لاس تړلې وه نو حضرت ابوبکر دا فرمایل چې دا څنګه کیدی شي چې ابن ابو قحافه د هغه جنډه پرانیزي چې رسول کریم په خپل لاس تړلې وه نو د اسامه د لښکر په واپسې هم دغه دا جنډه نه مکولاوه شوې هغه جنډه بیا حضرت اسامه په کور کې وه تر دې چې بیا حضرت اسامه وفات شو
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. حضور فرمایي چې د غزواتو ذکر ختم شو، آینده به د سیرت نور اړخونه به ګورو انشاءالله. ګورو به حضور فرمایي چې دا وخت زه د دوو مرحومینو ذکر کول غواړم، جنازه به هم کو بیا وروسته انشاءالله. مکرم عزیز الرحمن خالد صاحب مربي سلسله دوی تیر ورځو کې په 9 کالو په عمر کې په امریکا کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د مرحوم نیکه د مور له طرفه حضرت میارنګ علي صاحب رضی الله تعالی عنہ د مسیح اسلام صحابي وو. د عزیز الرحمن خالد صاحب په جامعه کې داخلېدو چې کوم واقع د غم دغه شان نه چې کله زه په ووم کې وم، نو یو ورځ په تعلیم الاسلام های سکول کې په اسمبلی کې حضرت مولانا قاضي محمد نذیر صاحب تشریف راوړه او د وقف زندگی په ضرورت او په اهمیت باندې هغوی لیکچر ورکړی و. نو په ډېرو هلکانو د دغه لیکچر ډېر ښه اثر شوی و او چې کله لیکچر ختم شو نو مرحوم ته د ژوند د وقف کولو جذبه دي کې راوچته شو او وی سیده جامعې ته ورغله. هلته د مختصر انټرویو نه پس په کال 1960 کې په جامعه کې د داخله ملاوه شو. په کال 1969 کې د جامعې نه د شاهد ډګري دوی ترلاسه کړې وه. جامعه پاس کولو نه پس ته په جامعه کې دوی ته د 9 کالو مودې دې لپاره لګېدلی و چې دوی یو اکسیډنټ شوی و د ټرین، د هغې په وجه دوی ډېر زخمي وو او 2 کاله د دوی ضایع شوي، خو بهرحال دوی همت نه و بایللی او ژوند هم بچ شوی و. او دوی به دا وایي چې د خلیفة المسیح سادس رحم الله په دعاګانو زما ژوند بچ شوی دی. او یې نه پس ته د مبلغ جوړېدو نه پس دوی سیرالیون، نایجیریا، غانا، تنزانیا، زنجبار بیروني ملکونو کې دوی پاتې شوي. پاکستان کې په مختلفو ځایونو کې د مربي په طور دوی خدمات ترسره کول او واپس راتلو نه پس په تحریک جدید کې په وکالت ارشاد ربو کې دوی د خدمات توفیق ترلاسه کول. د دوی نوسې دي حمزه عبید الله مربي دي، جامعه نه فارغ شوي دي. دی وایي چې دی به وی عزیز الرحمن صاحب چې په افریقا کې به داسې وخت هم راتلو چې په وریجې به هم صرف یشولې ورباندې مالګه اچولې وه، هغه به هم خوړه او هیڅ سالن به نه و. او ځینې وخت به داسې و چې معمولي غذا به هم نه وه میسره، یعنې دا ایشتدلې وریجې به هم میسره نه وي. او ځینې وخت به ډېر ورځو پورې اوږم پاتې کېدلو، ډېر ورځو پورې به اوږم پاتې کېدو. نو دا ابتدایي مربیانو مبلغینو د دې چې کوم کارونه دي دا د نن سبا مربیانو او مبلغینو ته وړاندې ساتل پکار دی. انیس الرحمن انس د دوی زوی دی. هغوی وایي چې هېڅ به خوراک ضایع کېدو ته به دوی نه پرېښودو. د جلسې په موقع ډېر ځل به داسې کېده چې دوی به روټۍ په پلیټ کې د اچولو په ځای په میز باندې به چې کوم د روټۍ بچ پاتې ټوکړې به وي هغه به دوی خوړی او دا به چې کوم مسلم اسلام دا روټۍ ټوکړې دغه شان خوړی شي نو موږ ولې نه شو خوړی. د ځوانۍ راز تهجد ګزاره و، خوش اخلاقه، ملنساره، همدرده، نیک، محنتي او باوفا انسان و. خلافت سره جوړ د عقیدت تعلق و، موسیم و. حضور فرمایي ما سره په غانا کې چې کله زه هلته وم ډېر په وفا، ډېر په محنت، ډېر په سادګۍ دوی کار کولو، بې نفسۍ سره به دوی کار کولو. د دوی 2 زامن دي او 3 لوڼه او ګڼ شمېر دوی نوسان نوسي دي. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوکو فرمایي، درجات ورته دوی اوچت کړي. بل ذکر دی د مکرم ایدي حمایدي صاحب د انډونیشیا دي. دی په 22 نومبر د عمرې د سعادت نه پس ناڅاپه بیمار شو او بیا هم په دغه بیمارۍ کې د 27 کالو په عمر کې په مدینه کې دوی وفات شو. ان لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمدیت په کال 1913 کې راغلی و چې کله د دوی ماما محمد رؤوف صاحب د حضرت مولانا رحمت الله صاحب رضی الله تعالی عنہ په ذریعه بیعت کړی و. او یې نه پس د دوی نیکه او د دوی مور هم بیعت کړی و. د دوی زوم دی بسوکي احمد صاحب، هغوی د سلسلې مربي دي. هغوی وایي چې شپه ورځ دوی د تبلیغ شوق لرلو او همدا به د دوی ارزو وه چې د تبلیغ په لاره کې د ژوند ورکړم. او کله هم چې زموږ ملاقات ورسره کېدو نو همیشه تبلیغ به د دوی موضوع د خبرو او د تبلیغ انداز هم د ډېرو مبلغینو لپاره به د تحریک سبب و.
د دې لوڼه هم دا لیکي چې د بانګ نه مخکې به دوی جومات ته لاړه او د خدای پاک ذکر کې به وخت تېرولو. هر ورځ به دوی د قرآن تلاوت کولو، د ترجمې، د تفسیر لوستو او د تبلیغ لپاره د تفسیر به چې دوی لوستو د تبلیغ لپاره به په ضروري آیتونو باندې به دوی نشان به مو لګولو. چې دوی د تهجد لمونځ نه و پرېښی. شپږ اویا کالو عمر کې به تبلیغ لپاره دوی په موټر سایکل سفر کول او ماشومانو ته به وایي چې د مال قربانۍ کې به کمی نه کوي، دا د خدای حق دی. تر خپله وسه زیات نه زیات قرباني کوئ او خبردار شئ جومات مال کې به یو پیسه هم نه استعمالوئ، د دې به حساب بیا ورکول وي. د عمرې دوران د دوی چې کوم لیډر و هغوی لیکلي دي، د ګروپ لیډر، چې د عمرې په وخت به ټول وخت هغوی هم دا وی چې دلته چې زه واپس لاړ شم نو تبلیغ به کوم خلکو ته به وایم چې د جماعت احمدیه چې کوم خلک دي هغوی په مکې کې د حج عبادت هم کوي. کله چې ډاکټر دې هلته ولید چې کله دوی بیمار شو نو دوی ته وی چې د خدای پاک د دې نیکۍ خوښه شوې چې دوی ته په جنت البقیع کې د تدفین سعادت ملاو شو. هلته دوی چې وفات شو نو تدفین هم هلته په جنت البقیع کې شوی دی. د پاکستان کې خو خلک احمدیان په خپل قبرستان کې ښخېدو ته نه پرېږدي او بل د چېرته د مسلمان قبر وي نو د دې ته به جوخت نه راځئ او دوی له خدای پاک دا موقع ورکړه چې په جنت البقیع کې د دوی تدفین وشو. نو اوس دا خلک ورشي هلته نه د هغوی قبر وکړي، دا توان دوی چېرته لري؟ دا ملایان به انشاءالله خپل انجام ته رسي. د انډونیشیا د تبلیغ سیکرټري دی بناون وردي صاحب چې یو ډېر کامیاب او پرجوشه دایي و. دوی حقیقتا دغه ناره د خپل ژوند برخه جوړه کړې وه چې یو ورځ به هم د تبلیغ نه بغیر نه تېری. یو زوړ موټر سایکل و د دوی، په هغې باندې به کېناسته او لرې لرې کلو ته به تله او د جومات لپاره د داسې علاقې به وي چې چېرته به مخالفت به هم و، هلته به هم دوی تله او په سوونو خلکو ته به دوی تبلیغ کولو او د هغوی د تبلیغ په نتیجه کې بیا بیتونه هم شوي دي. دوی وایي چې خلافت سره ډېر زیات تعلق و، د دوی مینه وه، محبت و، د خدای پاک په فضل موسی و. په غم ځپلو کې 4 لوڼه او 10 نوسه نسي د دوی شامل دي. لکه څنګه چې مې وایي چې د یو زوی دی مربي دی، زوم دی مربي دی. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.